ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت منذ مشرانو علماء کرام طلباء کرام د اسلام خوږو ورونو مشرانو کشرانو د الله ډېر احسانات دي قرآن کریم کې الله فرمایي انسان ستا په دې بدن کې الله وی زما د توحید او زما د پہچان نخې دی الله وی ورونو دا کومه اجتماع چې جوړه شوې ده دا ډېره د برکت او د خیر نه ډکه ده زمانه مخکې علماء کرامو به تاسو ته ډېر ښایسته بیان خو زه دوه خبرې کوم یو خبره د علماء کرامو سره په مینه او محبت چې د هغې نتیجه دویمه خبره هغه زمونږ او ستاسو عمل فی الدین یا علی الدین یا علی الشریعه او اطمینان قلبی د زړه سکون الله ما او تاسو ته نصیب کړي او د مختلفو د ماشومان د خسته کول د علما را جمع کول د اطرافونه مختلف مؤمنان
دا غیرونو سبب څه وګرځید؟ عالم ګرځېدلی. ابو جهل ته وی ابوالحکم و او سید هذا الوادي او دا د مکې سردار دی. مکه په ابو جهل ښایسته نه وه. ابو لهب غټ سړی و خو مکه په ابو لهب ښایسته نه وه. ابو طالب سرمایه‌دار سړی و خو مکه په ابو طالب ښایسته نه وه. داسې غټ غټ خلک پکې وو. لیکن چې کله محمد رسول الله راغلی الله څه وایي؟ لا اقسم بهذا البلد. الله رسول الله راولېږو. د محمد رسول الله نه مخکې په مکه قسم نه دی کړی. زینت ولا څه ورکو؟ دی پیغمبر ورکو. پیغمبر لدا زینت رونو څه ورکو؟ قرآن ولا الله وی ورکړی دی. دی قرآن الله ګوره دا پیغمبر دی مرتبه ته رسولی. څومره خلک دی مکه کې دا تذکره نه کوي الله، خو تذکره د چا کوي؟ د محمد رسول الله او د یتیم بنیادم کوي. دنیا کې خدا الله رسوله د قیامت په ورځ د الله په دربار کې خو ستا ډېره لویه ده. صرف د ده دپاره خصوصیت دی او که نه منګلم نو د الله پیغمبر ته صحابې وی یا رسول الله لهذا خاصه د ده دپاره یوازې دا درجه او که نه منګلم دا درجه شته. د الله نبي ورته وی المرء مع من احب. هر وارثان دی ګوره. علم دا د پیغمبر وارث دی. عائشہ بی وی من احب العلماء فقد احب الله ومن عاد العلماء فقد عاد الله. چا کو د علم سره مینه وکړله د الله سره مینه وکړه. چا کو د علم سره کینه حسد وکړلو د الله سره کینه او حسد او دشمنی وکړه. د علم سره مینه د الله سره مینه. دیول الله یو مرتبه ورکړي، یو مقام یې رونو ورکړي. نو د عالم نتیجه او ثمره د عالم سره چا مینه کړې ده هغه بارک الله څه وایي؟ رضی الله عنه. الله وایي رضی الله عنهم. الله وایي زه د دیو نه راضي یم. ورضوا عنه. الله وایي دی زمانه خوشحاله دي. دا څوک یادوي؟ دا صحابه یادوي. ولی د صحابه او د محمد رسول الله سمینه وا او په محمد رسول الله د الله کتاب راغلی. د الله د کتاب علم ورسره د وحی علم ورسره. داغه محبت د وجنه صحابه ته الله په دنیا کې زیره راولېږو چې زه د ناراضی ما او د الله وی زمانه راضی. ای د زیدا چې غلام دی د محمد رسول الله غلام دی. په صحابو کې یو نوم به تاسو اورېدلی زید دی. زید چې و د رسول الله سلام غلام و او د سره د رسول الله سلام محبت و مینه و ورسره. دا ورک شوی و چا خرڅ کړی و مکه کې. بیا پیغمبر علیه السلام ته را ورسېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې مالک شو نو د الله د پیغمبر د اخلاقو نه متاثر شو، د کردار نه متاثر شو. ایمان یې راوړ. چې کله ایمان رونو راوړ نو مور به پسې اشعار ویل او پلار او مور یې لیونی شو. خاندان ترونه لیونی شو. په بچی پسې چا ولا پته ورکړله ویل دا خو په مکه مکرمه کې د محمد سره صلی الله علیه وسلم. هغه د هغه ځینه جرګه مقرر کړله او مکه مکرمه ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ورته چا کړی او چې هغه د داسې
اخلاق خاوند دی داسې اخلاق ول الله ورکړي قرآن کې هم داغي صفت دی بهر کې چې کله رشتہ دار کېناستله یا والد صاحب دی یا تره دی یا ماما دی جرګه کېناستله د الله پیغمبر ته وایي جی دا خو زمونږ غلام دی دا خو زمونږ بچی دی دا ستا غلام دا خو زمونږ د زړه ټوکړه ده په ده پسې خو مور لیونی ده په ده پسې خو علاقه دردمنده ده د الله پیغمبره دا موږ ته وسپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي په ځای زما هیڅ هم نشته خو مسله دا ده خو دا زید ستاسو سره په خپله مرضۍ ځي نو زما پې هیڅ نه وي خو ګوره که په خپله مرضۍ نه ځي نو زید به په زور نه بیا وایي نو هغوی خوشحاله شو چې زمونږ بچې او زمونږ خورۍ ماما او زمونږ د زړه ټوکړه دا به څنګه د پردي سړي څه پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا پیغام یې ورکو د الله پیغمبر زید راوغوښتو وی زما د باندې څه نشته زما ته اجازت دی خو ته د دې سره ځې د دې پلار تره سره رشته دارو سره نو زه په دې خوشحالېږم هغه عجیبه جمله وویله وی زه هېڅکله ترجیح نه ورکومه په محمد رسول الله باندې والدینو لره زه والدین هم نه غوره کوم زه څوک غوره کومه زه د الله رسول خوښومه ما ته د محمد رسول الله د هر څه نه ګران دی ما ته د والد نه ګران دی ما ته د والدین محبوب دی ما ته د تره د ماما نه محبوب دی ما ته د بلد او د کلي نه محبوب دی دی وجه نه د الله پیغمبر فرمای لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين د الله نبی وی ګوره هغه سړی مؤمن نه دی چې هغه سړی او هغه مؤمن ته او هغې مؤمنې ته زه د خپل پلار او د خپلو بچو او د تمام انسانیت نه محبوب نیمه دا سړی ګوره لا یؤمنو دا سړی مؤمن نه دی چې زما محبت یې د محمد رسول الله مینه د هغه په زړه کې د جمیع مخلوق نه زیاته نه وه دا مؤمن نه دی نو زه ترجیح نه ورکومه زه محمد رسول الله دا غوره کوم د الله پیغمبر وایي چې تا ماله دومره محبت راکو ما سره دې مینه ده مکه کې اعلان وشو دته به زید ابن حارثه نه ووایي دته به زید ابن محمد ووایي زید د محمد رسول الله بچی به ورته ووایي پیغمبر علیه السلام متبنا ونیو په زویوالي باندې ونیو او بیا د خپل خاندان زنانه زینب رضی الله تعالی عنها سره ول نکاح وکړله نو دغه محبت رونو د زیده چای زما د رسول الله سمینه ده زما د مکې سمینه ده زما د بیت الله سمینه ده زما د قرآن سمینه ده زما د علاقې سه محبت نشته د هغه صحابي تذکره ای په تمام مخلوق کې د ابوبکر تذکره قرآن کې نه کوي صراحتا د عمر نوم نه یادیا د ابي هريره دا نه یادیا ای د معاذ دا نه یادیا د پیغمبر د پلار دا نه یادیا د پیغمبر د بچی دا نه یادیا قرآن تذکره کوي د زید نوم الله قرآن کې راولېږو دا د محبت نتیجه ده رونو ای د عالم سره مینه کول د پیغمبر سره محبت کول د قرآن سره مینه کوله سبب د څه وګرځید د قیامت پورې د تذکره چې د زید نوم به په قرآن کې یادېږي په سورت احزاب کې د زید نوم رالی د هیچ چا نوم په قرآن کې د بل صحابي صراحت کې نشته کو د عالم سره د مینه وکړه د قیامت پورې به د نوم برقرار پاتې الله به په نسل کې علما د انبیا وارثان پیدا کړي کو د عالم سره د بغض او کینه دسې به د الله ورک کړي لکه د ابولهب نوم یې چې ورک کړو
او د فرعون نوم یې ورک کو. ای ابو لهب د رسول الله تر دی، ابو طالب د پیغمبر تر دی، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش د دای په کور کې شوی دی، د دای خاندانی دی. د رسول الله په پیدایش باندې ابو لهب وینځ آزاد کړه، هغه په عید میلاد النبی وکړو، هغه په وینځ آزاد کړه، هغه په د خوشحالۍ اظهار وکړو. ابو طالب ولا شپږ کاله تربیت وکړو، خوراک او اسکاکې په وکړو. ولی د پیغمبر خو پس مرګي پیدا شوی دی، پلار یې وفات شوی، خو هغه خلک چې د رسول الله سره مینه نشته، ای د پیغمبر د مسلې سره مینه نشته، د قرآن سره مینه نشته، الله وی تبت یدا ابي لهب وتب، تبا دې شي الله ویا دوانه لاسونه د ابو لهب وتب او تبا شلو. هر څه د منځه لاړ، الان کې په پیدایش ولا خوشحالیم کړی ده، خو د زړه محبت د محمد رسول الله سنو. نو ګوره پاک ظاهري اسې ځان چې داسې خورۍ کې او ځان عالم ته رانږدې کې او په زړه کې د یو کینه او بغض ده، نو ګوره دا مسله جوړوي. دا خو د نفاق درجه ده چې په ظاهر کې سړي ته یو عبدالله بن عمر له یو سړی رالی، وی چې زمون خواله څوک راشي نو منګه د هغه مخامخ صفت کو، او چې کله د صفات سیږي نو بیا پسې بد وایو، ویل دا خو به په غیبت کې نه راځي، هغه ویل په غیبت کې نه د سره په بل مخمیله بنسلولوا. ای دا به د رسول الله په مجلس کې ناسو، بچی راوسته د عبدالله د رسول الله باندې بار غیبتونه دی، ظاهره کې د علماء سره مینه ده، ظاهره کې مدرسې سره مینه ده، سی سوړې ته د مګې دوه سوړي مګه پیژنئ، مګه پوره هغه مګې دوه سوړي کو خیلم کړی په دې بارو کې، یو باندې دا د خاورې رو بس محبت باندې چې نه چا سره مینه ده، نو مینه د علماء سره ساتي. خاتم النبیین د اخیری پیغمبر دی، اوس د هغه پیغمبر هغه کار، هغه وحی، هغه قرآن، هغه احادیث، هغه د چا یو صحابي دا د پیغمبر شاګردو، قرآن د رسول الله سلام نه یاد کړي. هغه باندې امیر المؤمنین ته چا شکایت ولګاو، ویل دا د سنت موافق منځ نه کوي. هغه ویل په الله مې د قسم زه خو هغه مون تاسو لکومه کم چې محمد رسول الله نه ما زده کړی دی، په هغه طریقه تاسو لمونځ کومه. هغه سړي اسې الزام لګولی او په کلي کې یو مشر سړی هغه ورته خیرې وکړې، چې خیرې ورته وکړلې نو د هغه نتیجه دا راووتله، په سیرت کې لیکي چې د هغه سړي د سترګې دا وریځې دا د بوډاوالي نه دومره راځوړندې شولې چې د اننګي ته راورسېدلې. هغه ورته خیرې کړې، ویل الله دې عمر ډېر کا او الله دې په فتنو کې مبتلا کا. نو په فتنه کې مبتلا شو، نو ناس به او ماشومان جینکۍ به پره کولې او هغه به په لارو باندې سکونډلې، او بیا خلکو ته ویلا، ویل زما نورې څه ګناه نشته، ویل اصل ګناه مې دا ده، ویل چې زه د سعد بن ابي وقاص خیرو والی ما په هغه باندې الزام ولګاو، په هغه پسې به خبرې وکړلې، د هغې نتیجه دا راووتله چې هغه ویل الله عمر دې ډېر کا او په فتنو کې د الله مبتلا کا. د عالمانو د عیوبو نه به ځان ساتي. عالم به په خپل مابین کې مسائل لازي، دا د جګړو مسلې نه دي، دا ټول تنظیمونه زمونږ دي، کو څوک هر خدمت کوي، څوک به جهادي خدمت کوي، څوک به شرعي سیاست کوي، څوک به شرعي خلافت غواړي، څوک به اسلام قانون غواړي، هغه به راولي. دا ټول زمونږ محاذونه دي. تبلیغ زمونږ جماعت دی، مجاهدین زمونږ جماعت دی، شرعي سیاست چې څوک کوي هغه زمونږ جماعت دی، قرآن څوک بیانوي هغه زمونږ دی، حدیث څوک بیانوي هغه زمونږ دی، د الله او د الله د رسول خبره کوي هغه زمونږ دی. دا ټول یو دي. انما المؤمنون اخوه، الله ګوره دا مؤمنان رونه دي، دې کې ګوره خوا دې خوا نشته دی،
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدک. مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه نور مؤمنان محفوظ وي. دقه سړی د الله نبی وایي کامل مؤمن دی. نو دا ټول مؤمنان دي. نو د علما په مابین کې به خپل په فروعي مسله باندې یو اختلاف راغلی. نو ما ستا میله څه کار دی چې ته په عالمانو پسې کمنټونه لیکي او کله سر په سپي باندې لګې او کله خر ته خیجې او کله یو څه کې ته به د الله مخې له ورځې کو نه. دا خو ته په شخصیت رد کې کو ته نری تاله علم الله در کړي کو دا هغه مسله د قرآن او د حدیث خلاف ده. نو د قرآن او د حدیث په رڼا کې د هغې جواب وکړه که نه په اخلاقو باندې وکړه. پیغمبر موږ له دا اخلاق را کړي، موږ له عالمانو دا اخلاق را کړي چې موږ به د یو ګریوان ته لاس اچو. د الله د پیغمبر د اخلاقو مختصره یو واقعه راته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو یهودي قرض و، بې سلم یې وسه کړی و. بې سلم دې ته وایي چې پیسې مخکې ورکړي او شیستې نه وروسته والي. دې ته وایي بهر کې خو قرضه وه. هغه سړي ټیم نه و پوره، د خپل ټیم نه مخکې رالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګریوان ته ډایرکټ لاس واچاو. عمر رضی الله تعالی عنہ ناست هغه یو جمله ویه، وی اترک عدو الله، وی ای د الله دشمنه دا پرېږده، دا خو د الله پیغمبر دی، دا د ګریوان د اچولو د لاس اچولو سړی نه دی. ولې الله د ده په باره کې وایي وانک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبره د تمام مخلوق د تمام انبیاو د تمام انسانانو الله ویا اخلاق الله منګه تا کې جمع کړی دی. وی اخلاق والا حدیث کې راځي په جنت کې بعد جنتیانو اخلاق د محمد رسول الله چې هغه به کله زناور نه دی، زناور دا به کله د مالک نه خفه شو نو د الله د پیغمبر ته به شکایت کوي. اوخ راغلی او د پیغمبر علیه السلام په خنو کې سر کېښوستو او شکایت یې وکړو ما باندې خدمت ډیر کوي او المال خوراک سم نه راکوي. د الله نبی مالک راوستو یې سړی راشه یا دا او خرڅ کا یا کار کم کا یا خوراک ورته پوره کا. مرغۍ راځي شکایت کوي زمانه صحابیه بچی نیولي دي. اخو رحمت للعالمین دی او ته د هغه سړی د هغه شخصه چې هغه سید الانبیا دی، تمام اخلاق هغه کې راجمع دی او ته د هغه ګریوان ته لاس ورچې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته وکتله ویل عمره نه ستا دا جمله ویل مناسبه نه ده. تا دې سړي ته ویل چې د الله دشمنه، دا جمله ستا مناسبه نه وه. تا به داسې ویلي وي چې پیغمبره خو د دې سړي د حق ورځ پوره او ټیم یې پوره شوی، دله خپل حق ورکه که نه قرض ولې دې لیټ کلی او دې سړي ته ووایه چې د قرض مطالبه څوک په داسې طریقه نه کوي. خلک د سړي نه تپوس وکړي په قلاره باندې د قرضداري نه پوښتنه وکړي چې لکه زما قرض را تا نه یوه کړه او نه دې دوه کړله او ډایرکټ دې ګریوان ته لاس ور واچو. هغه یهودي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګریوان پرېښوستلو ویل کلمه راته ووایه. ما خو ویل په تورات کې آیات لوستلی چې په دې پیغمبر کې به دوه صفتونه یو صفت مې د پکې پیدا کړی، یو صفت دا چې د دې پیغمبر صبر او تحمل او برداشت په غوسه غالب. ما ولیدله چې ما دا مطالبه هم بې ځای ده، زما د قرض ټیم هم نه دی پوره او زما ستا د ګریوان ته لاس اچول هم دا هم ناروا وه. زه د والو لایق ومومه، زه د عمر د دې جملې لایق ومومه، خو ما دا علامه په تا کې معلومه وله. موږ لا پیغمبر په یهودي وار نه کوي. پیغمبر علیه السلام یهودي ګریوان ته لاس اچولی دی او پیغمبر بده جمله هم نه وایي. او ما او تا نن سبا مسلمان سپیمي شو کو، د ګاونډي سپیمي شو کو. خیر په هغه ته زه وروسته لږ بحث کوم.
بهر کیف مسله دا ده چې تا ته ما په دې خبره وکړه چې د علماو سره مینه کوئ کینه حسد خلاف عیوب د علماو لټول دا سبب د کفر دی په دې سړی د ایمان نه خلاصېږي علامه شامی لیکلي دي رحمه الله هغه وایي خو عالم پسې د بده جمله وویله په عالم پسې د سپکه جمله وویله او په مجلس کې د سپکو نفقت بانا زوجتو کا وی خزه د باندې طلاق شو خزه د نه وی جدا شوله په عالم پسې د بید ویل ولی دا د علما د انبیا وارثان نورونو د عالمانو سره به مینه کو مولوی صاحب خدمت شروع کړی دی هغه الله د قرآن علم ورکړي د حدیث یې ورکړي تاسو به د هغې سره مرسته کوئ محبت به کوئ مرسته څه ده یو مرسته مالی ده یو مرسته جانی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی او د الله پیغمبر چې کله مدینې منورې ته راغلی نو د الله د رسول یو خادم دی او د هغه نوم دی انس او د هغه مور وه ام سلیم نو چې کله ام سلیم در پیغمبر علیه السلام در راتګ نه خبر شو نو دا انس د لسو کالو دی او مور یې د لاس نه نیولی دی او د رسول الله مدرسې لی راوستو او د انس مور وی ام سلیمه وی یا رسول الله انس خادمک فدعو له دا نستا خادم دی دا مستا لمن ته در واچاو دا مستا مدرسه کې د نن نه داخل کو ای پیغمبره فدعو له دی بچوړي لبا او دی خادم او دی شاګرد ته به دعا کیا رسول الله ولا دعا کیا اللهم بارک له فی ماله اللهم بارک له فی اولاده اللهم بارک له فی عمره یا الله د په مال کې برکت واچوا یا الله د انس په اولاد کې برکت واچوا یا الله د انس په عمر کې برکت واچوا داتی شونه برا نارینه اولاد داتی شونه برا نارینه اولاد او د سلونه برا عمر دی ولی پیغمبر ولا دعا کړو او د مال خو هیڅ تعداد نه معلومیدل دا ولی دا طالب جان برا ولی کوپلاری نشته دی نو مورې کور کې شته مرسته د عالم دا درونو مدرسې سره تعاون دا دی چې مدرسې ته طالب العلم واچوه بچی ور واچوه بچی ورته ور واچوه د عالم لاس د یتیم په سر باندې کېدوه د بچی په سر باندې د عالم لاس کېدوه خو د اولاد په خوان باندې او په مزه باندې ځان پویه کول غواړئ چې زما د سترګو یخوالی وګرځي زما دا بچی زما محبوب وګرځي مال سارلا په کار باندې راشي نورونو ګوره علما ول اولاد ورکي عالم ته وسپاره بچ دا وخت ادب درکې ادب یوازې ګوره پتشه بزرګۍ کار نه کیږي الله قرآن کې وی ولا تقل لهما اف الله ګورا مور او فلار توسل مکوا د مور او فلار په مخ کې ګورا پوکی مکوا بازار کې تاوان کړي دی زمیدارا کې د نقصان کړي دی ستړی شوی یا په سر د درد یا په دماغو د درد یا بدن ته تکلیف دی الله ولا تقل لهما اف الله ګورا د مور او پلار مخکې با او سیلې نه کوي ای دا بچی دی دا ما استا سراسر مایا ده دا مانت دی د الله او لقمان سے بچی ته وی یا بنی لا تشرک بالله اے بچونیا ګورا عقیده به برابر کیا د الله نه ما سوا بعد چا عبادت نه کیا یا بنی لا تشرک بالله اے بچونیا د الله سره شریک ما جوړوا او مخکې وی واقیم الصلاه اے بچونیا ګورا د منځه پابندي کیا بچی له تربیت ورکې نو عقیده کله برابرېږي کور کې
نا کور کې نه برابرېږي. دا به دې د قرآن عالم ته کښېنې چې عقیدې برابره شي. دا خبره یاده ساته ګوره علماو لیکلي دي چې دا خبره د نه منلو ده. دا نه منلې کېږي که څوک ډېر په دې باندې سر خوږ کړي کمه خبره نه منلې کېږي. دا خبره درسته نه ده. دا خبره نه منلې کېږي چې یو سړی وایي زما د عقیده درسته یا او دا سړی نه قرآن لفظي ویلی دی نه قرآن په ترجمه ویلی دی نه د عالم په درس کې ناست دی نه ترجمه چارته اورېدلې ده. دا سړی وایي زما عقیده برابر ده. کله هېڅکله نشي کېدی چې ځان مړ کړي چې قرآن دې نه یې اورېدلی او قرآن ته دې غوږ نه یې کېښودلی. خو تا د عقیده برابر کړه نو بیا راته ووایه. عقیده خو قرآن ذکر کړې ده او قرآن نه مو تا سخت قرآن ته به کښېنئ. نو یو تعاون د عالم سره دا دی د مدرسې سره مینه دا ده د عالم سره مینه دا ده چې جانی محبت دی ته وایي. په دې ګاونډ کې الله دا اداره درکړه. په دې زوام نر او ښځ نارینه او زنانه دوه رکعته مونځ صلات شکرانه وکړي چې الله یو مرکز دی د توحید لاله راوړ. دغه مراکز ورونو ګوره ابرهې خلاف کړی دی. ابرهه ویا زه بیت الله ورانومه. الله یې ګوره دا زما د توحید مرکز دی. د دین ابراهیم علیه السلام د توحید چغه چوته کړې ده. د دین اسماعیل علیه السلام د توحید چغه چوته کړې ده. دا هغه کلی دی چې پای کې د وحی د قرآن ابتدا راغلی ده او تا ابرهه راځي. الله وایي زما د توحید مرکز ورانیه. نو ما او تعالی سبق را کیا چې ګوره د مدرسې خلاف ونه کې چرته. الله وی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نګورې الله وی انجام دغه سړي ته الله چې هغه زما د مرکز خلاف کا. ته د اتي وال انجام الله وی نګورې نو د مرکز الله در کړی دی. مدرسه الله په دې سیزي کې در کړی ده. 2 رکعته صلات شکرانه مونځ وکړه او مدرسې له غاړه ورکړه. کشران به راولئ مدرسه کې به داخل کړئ. خواته مو څه کورونه دي ګاونډ دی روټۍ له دې کور ته ځي او سبق له دې مدرسې ته راځي. مشران زلمي به داسې کار وکړي دا په کرکټ او په فوټبالو چې مړې وایي او دا قرم نار خر نه وړي. خیال لري کنه نن سبا په جامه باندې زلمې داغ نه پرېږدي. او اجینکو خاصم ګیلې کړي دی وایي چې اکریم پوډر یې موږ لره ایستلي وو هغه اوس هلکان لګوي هغه ټول دی په ځان مګلي اوس. نو بهر کې با خو پرېږده د کرکټ تاریخ درته معلوم دی د میچونو درته معلوم دی د فوټبالرو نومونه ته معلوم دي. او که اوس مې نه تپوس وکړو چې د قرآن کریم د سورت فاتحې لفظي ترجمه راته وکړه نو وایي دا د مولانو کار دی. نو وایي دا جنت هم د مولانو ځای دی. ګوره هلته بل ځای تیار کړی دی. دا به ارمان کې ګوره ځوانه بیا به الله وایي الله وایه وقالو لو كنا نسمع او ناقل. ارمان بکې زلمه یا ګوره الله وی به بعد قیمت پر از باندې ارمانونه کوي. وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا مخکې ټکی څه دی من اصحاب السعیر. ای به بچغې وې کو قرآن مې اورېدلی وی او په دې قرآن مې ځان پویه کړی وی او د دې قرآن معنی مې یاده کړی وی نو اوس به نه وی راغلی جهنم ته. ارمان بلته د څه کې د قرآن د اورېدلو چې قرآن مې صرف اورېدلی وي. نو علم د قرآن زده کول تفسیر زده کول دا مستحب دي خو د قرآن معنی یو ځل اورېدل په دې غوږونو دا فرض دي فرضي مسله ده. یا د دې ته نشي ترجمه چې ته ما ته شانه یېرېږي او مخکې چې ځم ویې وره صرف حق یې صرف ادا که
حق صرف ادا کلای گورا قرآن تا نکینیا مدرسی لالا وی نرازیا د مولانو نمنڈی ویا آل تزی 20 میش تکینیا فوٹبال تکینیا کرکٹو لزیا گرونونو لمزیا فقربانم پیگیا خ کپڑا ملاوی پیجنیا خ سرویس بوٹانم پیجنیا خزمکم پیجنیا پخ ڈریونگم پیگیا اللہ قرآن لنرازی ولی نرازی اللہ وَكَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فرت من قسورا اللہ دا قرآن نچی سختیا قرآن تا غوگ نگدیا دا سارانی خردی اللہ وی دا سختیا دا زنگل دا زمرینا د قرآن مثال الله ورکړی دی د قرآن د داعی مثال الله ورکړی دی الله وی دا د زنګل زمری دی دا د قرآن داعی دا قرآن د زنګل زمری دی قرآن نه څوک منډه وی قرآن علم ته نه کینی د قرآن درس او تدریس ته غوږ نږدي الله کأنهم حمر مستنفره گویا چې دا سارانی خره دی د سارانی خره چرته په سیډونو کې ګرځي او چې مسلمانی نا با قرآن لرازی نو دا ظلمی با قصد و اراده وکی چې بل ځل انشاءالله پروگرام لراشو او د دې ظلمو ختمی او بوډاګان خو با په ځان لازم کوي تاسو قسم په ګناه کې ریټایر شوي وي تاسو نو په کور کې خلک تنگ دي زنانه د باندې واړه ایرای او په روجه کې خو دې سره نه پریدي وای به راغی نګور دنه تنگه ده لور دنه تنگه ده خزه خواره تنگی یو سړی هغه ښځې به ورته ویل خاوند ډېر راته ګران یې کو ته مړ وي زه به څه کوم نو هغه ورته وویل چې دا محبت خو یې چک کو چې رښتیا دی حقیقت کې دی کناسې منافقه ده نو هغه به ځان ایستله تکنیکلی ځان یې وجلی دی چې ځان یې وجلی دی ښځې به ځان راایښې دی وی زه به څه کوم چې لږ ساعت شوی ښه ولولي کړي دي نو بیا یې ویلي چې سار خو به ټول ګاونډ او د کورو چم ښځې راځي بیا خو کې د خېټې میټې کار نه کېږي نو بس دري ته یې خیل کړی دی بره په المارۍ کې وروره د مستو کټۍ پرته ده هغه خو یې والې ده سره د یو سوکړکه چې هغې خوړلې ده نو بیا یې په ځان راایښې دی ویل زه به څه کوم هغه پسې راپاڅېدلی ویل ته به ماسته او سوکړه خورې که نه څه به کې زما او ستا هم دقه حال دی ګوره والله چې ستا په کور کې په دې ګاونډ کې مړی وشو مولوي صاحب ویل الله دې مغفرت نصیب کړي جنت دې الله نصیب کړي او هغه وفات شو ګوره 3 ورځې غم دی په اسلام کې کټونه هم پراته خپل خپلوان هم ناستي او کور و ګاونډ خلک هم ناستي څومره د غم اظهار وکړي خو چې یوه هفته وشوله دې کور والا ته هم پته نه چې دلته څوک وکړو زمنګ او ستاسو پلرونه وفات شوي مشران وفات شوي دي د چا به کشران وفات شوي ته فکر وکړه څه شو په کومه لار باندې لاړ کم طرف ته لاړه دقه شان به ما او تا امرونو یېرېږو که خپل نوم په تاریخ کې لیکئ او خپل نوم یاد ساتئ نو څه به وکئ وروڼو وبه کوئ قرآن کریم ته به کښېنئ عمل صالحه به ازده کوي عقیده به برابر کوي علماء سره به مینه او محبت کوي او بیا به د هغې نه وروسته الله ستاسو په تاریخ کې نوم ولیکي د صحابه او نوم په تاریخ کې لیکلی دی نه ختمیږي نو نوم به په تاریخ کې لیکئ نو زلمي او بوډاګان به مدرسې له راځئ او داخله به کوئ مولوي صاحب ته به زه ووایم د زلمو دپاره به بیل او د بوډاګانو دپاره به بیل او د ورکوټو ماشومانو دپاره به بیل رجسټر پیدا کیا حاضري به الله پکې دي ټولو ته تیار وئ چې څوک وایي زه د الله محبوب ځان جوړول غواړم او قرآن به یادوم او کو لفظي مې نه دی ویلی لفظي به یادوم خو ترجمه مې نه ده کړې لفظي ترجمه به کوم لاس شوت کوي انشاءالله تعالی الله دې له توفیق درکړي الله دې د باندې دا مدرسه او کلی ودان نو مینه او محبت به مدرسې سره کو صحیح شوله علماو سره به هم کو او بل د مدرسې چې دی نو دا مالی خدمات دی دا څه چې دي دا ستاسو مالونه دي رونو مولوي صاحب ځان له کور نه دی جوړ کړی دا به نه وي سال له به دا نه وي ستا بچی به پکې مدرس هغه به پکې چاته زده کړه کوي دا صدقه جاریه ده د کلي بل عالم بی د کلي بل عالم بی بل قاری صاحب بی
زما استاد سپینګیرو بچی به هغه به پکې الله رب العزت علما ما ته پسې به صدقه جوړي. په دې کې زمونږ یو استاد هغه به ویل پکې مثلا په 1000 روپۍ دی، اوس یو سړي 1500 ورکړي او یو سړي 1 روپۍ ورکړه، نو ګوره د دې پکې د لاندې څوک سجده کوي او څوک تلاوت کوي او څوک منځونه کوي او څوک ناسې ذکر او اذکار کوي. د دغه ذکر او اذکار سره والا سره د دې تلاوت والا سره د دې مانځه والا سره د دې اسی جمعات کې ناشته والا سره زما استا مکمل برخه ده. اگر چې په پکې کې د 100 روپۍ ورکړي یو خو برخه د مکمل د مانځم ده، برخه د مکمل د ذکرم ده، د تلاوت هم ده، د درس او تدریس هم ده. ورونو چې چا یو خخت راوړي کو چا یو بولاک راوړي څوک به پکې تذکر وای د الله پیغمبر په خپل باندې خندق کنستلو، د مسجد نبوي ته دونه، د بیت الله ته دونه لګټ پیغمبر په ولي راوړي او خندق به کنستلو لګیا به او صحابه داسې خلک ورونو اغی رسول الله تویلا ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. وی منگا آغا خلقیو چه منگ دا محمد رسول الله سرا دا وعده کرده دا زمو قسمن کرده علی الجهاد ما بقینا ابدا او بلده که رازی علی الاسلام ما بقینا ابدا. پا دی اسلام با کلک ولاریو پا دی جهاد او پا دی دین خدمت بانه با منگ کلک ولاریو زکا منگ دا محمد رسول الله سرا پا دی عهد او لوس کرده. نو تاسو رونو د دې مولا سره د دې عالم سره د دې مولانا سلیمان سره لوز وکیا چې منګ الله ساسه لوز کړی دی چې منګ بدای دارا مخ په وړاندې باندې بیاو دې کې بعد مالی تاونم کو دې کې بعد جانی تاونم کو دلبا خیخی مشورې ورکو دا بټول کو کن. نو صحابه او تاریخ برا جان دی کو نو دا صحابه او تاریخ ورونو دا تاسو تمام مختصر د عالم او د مدرسې په مینه او محبت. او دویمه خبره می چې کله وا نغه مختصر کوم تنگ نشیخه. دویمه خبره داوا چې عمل بالقران غره پکار دی، عمل بالشریعه پکار دی، دا دین اسلام غره عمل لراغله دی، دا بیا عمل کتاب نه دی او بیا عمل تبارک الله وی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والاو ولی پخل آغا خبری کوئی چا غلا عملی شکل اللہ وی نور کوئی کابور مقتن عند الله د الله په نسبانه ډیره د غصې خبره ده، ډیره ناخوخه خبره ده چې تاسو په خلبانی خلکو ته وینا د قران کوي او په خپل عمل نه کوي. نو الله وی رازیا د اتفاق کتاب د تعالی وی خیمه ای په کلی کې به اتفاق راشیا، په علاقه کې به اتفاق راشیا، په کور کې به اتحاد راشیا، په ملک کې به اتفاق راشیا، په ملک کې به امنیت راشیا. الله وی آغا لار د تخیمه واعتصموا بحبل الله جميعا. الله وی منگولی ولگا ویا زما پا کتاب بانی جميعا طول ولا تفرقو. الله ویا تسنس کی گئی ما نور پالتول الله وی مزیاد دید قرآن پالتیل الله وی راشا نور کاروبارون الله وی مزیا د قرآن کاروبار الله وی راشا گورا نور الله جرگول مزیا د قرآن جرگیل الله وی راشا واعتصموا بحبل الله جميعا. منگولی با پتسلگی با قرآن شریعت بده سیاده قرآن بیا، سیاست بده ده سیاده قرآن بیا، خلافت بره سغواری ده قرآن بگواری، قانون بره سغواری ده قرآن بگواری. الله وی ان الدین عند الله الاسلام. غورا قانون لای غورا غورا د ژوند طریقه لای غورا دا صرف ازما اسلام دی. الله وی اسلام د ژوند د تیرولو طریقه ده. اسلام الله دې لره لګلې دی
چې کور کې ګوره مسلمانی بیا دکان کې بالا ویا مسلمانیا گاوان کې بالا ویا مسلمانیا هغه سړی ته مؤمن نه دی ویلیا چې دا غنا گاونډي په امن نه دی د الله نبی او فرمایلا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن د الله نبی ویا مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی صحابی ویا من یا رسول الله اے د الله پیغمبر دا مؤمن څوک نه دی د الله نبی وی الذی لا یامن جاره بوائقا هغه سړی مؤمن نه دی چې گاونډی د تکلیف نه په امن باندې نه دی گاونډی د نه په تکلیف نه دی په امن نه دی نو ګوره رسول الله وی مؤمن نی او د الله پیغمبر ویا جبرئیل بار بار را لمالرا ما ته بار بار دا خبره وکړه چې د گاونډي دومره حقونه دی دومره زیات حقوق بیان کړل وی ما وی چې اسنه په میراث کې راسه شریک نکی چې گاونډي نه مړ کېدونو په میراث کې به برخه ورکړي دومره زیات تاکید د گاونډي وک نورونو ګورای اتفاق په قران راځي اے دې ظلمو چغه چوته کړي دا چا یو شیر آغسته دی چا بل جندر آغسته دا ناری ویا منگوی کلا پلانے کار کو پلانے کار کو پلانے در نکو دا کو آلکا ظالمه کو اللہ دی مختا ودریا چه نوجوان تالما زوانی در کنیوا تالما خان ملک مال در کڑیو تالما جیداد در کڑیو تالما اللہوی صحت در کڑیو دا صحت اللہوی دا مال دا جیداد دی اللہ ویا پس کی استعمال کو د قرآن د پاره د چرته در نه وکړه د قرآن د پاره چرته جلسه وکړه نه 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 د عالم د پاره دی وکړه نه نه دی دا کړی او کو دا چغره چوته کړله چې قرآن د الله کتاب دی او اسلام د الله نظام دی او دا قانون دا د الله قانون نافذول په ملک غواړي نو فرعونیان سویا او فرعون سویلیو او داغو بچو سویلیو وقال فرعون ذروني اقتل موسى ما پریدوی ویسدا سړی وجنما کم سړی ویل وجنما چا غزان ته موسی ویب ولدا د ربوبیت دعوه کیا ولدا د ربوبیت چغه چوتیا ولدا الله د قانون وینا کیا ولدا خبره کوي چې قانون بده والله ولی وی زبا چانیم ذرونی ما پریدویا دا سړی ویل وجنما دا د قرآن چغه چوتی دا د الله د وحدانیت چغه چوتیا او بل دا خبره وکړه او یریګما په دې خبره ان ابدل دینکم ویل دا دین او قانون دل بدلیا دا قانون دنه ختمیا دا قانون دنه درې کیا دا عدالت شکل دنه ختمیا او القرآن دی ملک تران نباس ویل سکو سړی ویل وجه نبیا خدا سی مومنان پکی کند نه فرعون ته مومن را پاسیک آغا رجل مومن وتوی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو د سړی وجنیا چې هغه دا خبره کیا چې رب می الله دی تاسو د سړی وجنیا چې هغه یو خبره کیا چې قانون با یو د الله یا تاسو د سړی وجنیا چې رب با یو الله یا دا خبره په دې باندې لګیدله مؤمن وجنی نه د مؤمن د پاره چغه نه ظلمو چوا تکړه نه رجل مؤمن پیدا شو خو د قرآن د پاره دی د قرآن د پاره دی چغه چوتا ولا د حدیث د پاره دی چوتا کړلا د نظام د پاره دی چوتا کړلا الله رب العزت بده نوم وزلی د نمر او د سپومۍ په شان د رجل مؤمن او د حبیب نجار د صاحب یاسین تذکرہ الله په څه کې وکړه په قرآن د چا مرسته کړي وا د الله د مسلې د قانون او د الله د وحدانیت د اسلامی خلافت مرسته کړي وا الله په قرآن کې تذکرہ وکړه نورونو ګور عمل د قرآن موافق کول غواړي او په قرآن کریم با عمل کول غواړي دی وجنا الله وی خطاب کوي ما او تا
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والاو د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایمان والاو وګورئ سبا لمڅه لیږلې دي سار لته مړ شي ستا عمل نامې کې څه شی دی ستا بېګانې عمل څه ستا بېګا مونځ په جمع شوی دی ستا سهاره مونځ په جمع شوی دی مثال لدی څه لیږلي دي دا عمل به ګوره ګورئ نو انشاءالله تعالی یو به په قرآن باندې څه کوو عمل به کوو شرعي فرده به په کورونو کې راولو زنانو ته الله وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى علاوه زنانو کورونو کې کینیا د زمانه د جاهلیت په شان بهر مگر زیاد ولا یبدین زینتهن علی وردا ولو خیس بنخکار کوي الا لبعولتهن لا صرف زنانو چاته خاوندانو نو کور کې بکینی پرده به شرعي کې زلمی به په قرآن عمل کوي بوډاګان به په قرآن عمل کوي زمیدار به کوي او د دې علماو رهنمایي به د صحیح د دې نه به په مسایلو کې څه کوي تفصیلونه کوي مولوی صاحب وایي چې ټیم مختصر دی د جنازې تم او دا خلک بم کې دی شي د جدا جدا ځایونو نو زه په دې باندې اکتفا کوم هغه نور آیاتونه او حدیث مبارک مې ویلي مو نو هغه به زمانه خبره به وګدش نو ټیم به زیات ولګي الله رب العزت دې دا سم چې ویل و امر دله زما او تاسو د فاره د نجات ذریعہ وګرځي او الله زمون سره حفاظت په دوانه جهانونو باندې وکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين